ویډیو کې چې کوم منظر تاسو وینئ نو ډېر عجیبه منظر هم دی چې داسې ځوانانو مرګ واقع کېږي انسان ته ډېر زیات دُخ رسي والدین ډېر زیات تکلیف کوي والدین چې د خپل بچي راغټي نو دې کې د والدینو ډېر غټ لاس وي او والدینو له یعنې مور او پلار له الله پاک ډېر یو لوی شان ورکړی وي هغوی د غر په شانتې د خپل بچي لپاره دا تکلیفات چې دا برداشت کوي خو لیکن بچي چې دا بې پروا وي په ځان نه پوهېږي خو لیکن د معمولي نقصان په وجه باندې د هغه مور او پلار ته دومره تکلیف ورسي چې په ټوله زندګۍ کې د هغه تکلیف چې دی هغه نه ختمېږي دا خبره مې دې پوره وکړه چې موجوده دور کې زموږ چې څومره ځوانان دي څومره نسل دی نو چې زه ډېر زیات وګورم معاشرې ته دا اولاد ډېر زیات د تربیت کمی دی موږ خپل اولاد له صحیح تربیت چې دا نه ورکوو که چېرې یو ماشوم د کور نه وځي مور او پلار دې دا تپوس نه کوي چې یاره بچي ته چېرته ځي کم خوا ځي که یو ماشوم د کور نه بهر 3 او 4 غنټې تیری او مور پلار دې تپوس نه کوي چې ته چېرته ځي او دا وخت چا سره پاس کوې چا سره کښېنې او پاسې نو ټول نه زیات کمی خو زموږ او ستاسو دا دی چې والدین صحیح تربیت نه ورکوي اولاد له او که مثال کے طور پر اولاد له صحیح تربیت ور هم کی خو لیکن بیا داسې غلطۍ ته وشي دا اولاد نه چې هغه غلطۍ د والدینو لپاره د ټول عمر لپاره غم ذریعه چې دا هغه وګرځي دا چې کوم ځوان په دې اوبو کې مړ شوی دی دا د دې وجې نه مړ شو چې یاره دی به خپلو ملګرو سره بهر وتي وي او دوی په دې سوچ تري چې موږ به خوړ ته لاړ شو اوبه لامبو خو بیا به واپس کور ته راشو خو لیکن چې کله ته د یو ملګري سره خوړ ته ځې لامبې خو لیکن اول خو ته خپل والدین خبر کا چې زه خوړ ته لاړم زه لامبم او بل خبره دا ده چې ته خوړ ته ځې لامبې نو خپل کور کې ولې نه لامبې چې دومره لوی تکلیف برداشت کوې چې کور نه به کوزېږي خوړ ته به ځې او په دې ګرمۍ کې به تلته لامبې خو ښه ښکلې ځان ته په کور کې موټر ولګوه ولامبه د دې ماشوم به څومره عمر 16-17 سال عمر دی دا والدینو لپاره څومره یو لوی غم جوړ شو والدینو له پکار دی چې خپل بچي چې دی دا نیر ته ملیږي خوړون ته ملیږي ښه خبره دا ده په خپلو بچو باندې نظر ساتي خپل بچي چې دی موجوده دور کې د خپلو بچو ډېر زیات خیال وساتي احتیاط وکړي لو پرانو خلکو سره خپل بچي مه پرېږدئ کوم مثال کې طور پر د کور نه ستا بچي وځي نو ته دې دا تپوس کوه چې بچي ته چېرته ځي احتیاط کول پکار دی داسې نیر طرف ته خوړ طرف ته خپل بچي مه لېږئ او که خپل بچي لېږئ نو داسې واقعات بیا پیښیږي نو برای کرم والدین له پکار دی چې خپلو بچو تربیت سره سره د خپلو بچو حفاظت هم وکړي